أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رياض الصالحين كتاب سورة یوسف آیت نمبر 16 دی صورت کی تسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا هم ذکر کیدا او دا د نبی علیہ الصلات والسلام نا تپوس شویو چې د بنی اسرائیلو اصل مسکن دا شامو نو دا بنی اسرائیل مصر تسنگ راغلل دی صورت تا احسن القصص وی یوسف علیہ السلام رونا داغی فزړه کې حسد راغله بیا دی پچل هنر سرا یوسف علیہ السلام د پلارنا پټګي سره بوتلو واجمعوا د اجمعوا سمانا اجمعوا اجمع اجمعا اجمعوا دا جمعوا معنا اجمعوا اتفاق یو اجماع یو کا راجم شو استاذ زور درس دیگه زما دا ټول کار دی اجمعو کیو فهم من فهم او لم يفهم من لم يفهم
دی یوسف علیہ السلام بوتلو او د دې په دې خبره اتفاق راغی چې دا یوسف علیہ السلام کوی ته غرزو یوسف علیہ السلام ندی کمیس لري کو او هغه وخت کې جاړي چې دا کمیس را نمل لري کوي دیتا پورکوټي یوسف باندې تر سرا نغي او آخر کار دوی یوسف علیہ السلام کوی ته وګرځاو اوس واپسې کې را روان دي چې کله د کور نږدې شو کنه نو دی فجړه باندې سر شو جړای شروع کړ درو او دا هو ګڼ کسانو دې ته قران راوړی کړ اسماعیل دا هو ګڼ کسانو چې څو کسان داسې جړه په आवाज سره شروع کی نو داغي आवाज لګلري دي او بیا څه د دې د جړه د تصنع او د بناوټ جړاوا نو دا کور کې د دې د پلار تر وګو شو یعقوب علیہ السلام د دې بچو د چغي سواره وای کنا وای رور مداد شو داد شو یعقوب علیہ السلام بار وته لکه داولی جاړي نو دی ورته وی یا ابانا انا ذهبنا نستبق تاته تاسو کو نو دی ورته وی وجاءوا اباهم عشاء يبكون او دی رال اباهم خپل پلار تا عشاء په وخت ما سوتن کې یبکون او دی جړل د دې دا جړا چوا دا دروغ جړا یعقوب علیہ السلام او توي بازي مفسرین ذکر کی راول جاړي ساروی دنا سمات رامات ک کولی او یوسف د سره شو دی آیت کی سو خبرې یبکون دی جړل د چا د جړانه با سر نه اخلي حق ته وګوري دلیل ته وګوري یو سړی غلطه خبره کوي غلطه واقعیا بیانې جاړي وسره نو آیا دا با ټکی یو تن قتل کړي ظلم کړي عدالت کې ولاړ تاسو سماوي دي صورت کې با مونږ او تاسو د تفتیش ډېرې خبره مخه تراشي کله کله یو سړی مجرم دی قاتل دی غل دی او گیر شوی دی سزا ورکول کیږي او دی جاړي او ځان په جړه مړ کوي نو آیا دا به دلیلی جړه دلیل نه دی د چا د پاکوالی د تپاوت زمون ډیر مسلمانان په جړه دوکشي خبرې ته نه ګوري آی تاسو یو مثال ویم بعضی مقررین هغه تقریر کوي تقریر کې غلطه خبره کوي هغه سره جاړي لکه یو دا غینا ما خپل د بعض خلکو د خلینا ویلي کیسه کولا العیاذ بالله چې د ایوب علیہ السلام په بدن کې چینجی شوی وو د کیسه سره جړل چې دې تاسو هم د تورید دي چې د ایوب علیہ السلام په بدن کې العیاذ بالله د پیغمبرانو بدن کې او چینجی کې دل پاگل اته شوی او چې چینجی به د بدن نخکته پریوته هغه دونه صبرناک او چینجی به بیا راواغست چې د ما په بدن کې د رزق پیلي کړي نو چې کله جبه ته چینجی راورسید به وی رب او استاد ذکر نشم کولی دا کیسه کوي او ډېر په خوان سره او جاړي وته نو ډېر خلک مو ته په جړا شروع شي
ګوره په دې ځان پوه کې جړه په څو قسمه باندې د جړه علامه ابن قیم رحمت الله علیه زاد المعاد کې د جړه ګڼ قسمونه ښودلي دي. یو جړه په وخت د خوشحالۍ کې د سترګو نه اوښکې په وخت د خوشحالۍ کې بروځي او د دې احادیثو کې اصل شته. عائشہ صدیقه رضی الله عنها دا خبره ما اورېدلې وه چې کله کله د خوشحالۍ نم د سترګو نه اوښکې راوځي خو لیدلې مې نه وه خو یو وخت داسې راغی چې دا منظر ما ولیده چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته د هجرت حکم وشو که نه نو نبی علیه السلام راغی منکره ابو بکر صدیق خواته راغی چې یا ابابکر زه خو مکه پرېږدم زه خو د دلته نه هجرت کوم وی ابو بکر صدیق ورته وایي جي ما به ځان سره ملګری کې په دې هجرت کې پیغمبر یې چولې ده چې ته را سره ځې نو خامخا وسه یا بسم الله. نو ابو بکر دغه وخت کې دا سترګې را ډکې شوې ځکه زه به پیغمبر سره ځم زه به د هغه سره یو ځای روان یم. دغه د خوشحالۍ هغه اوښکې دي. نو یو د خوشحالۍ بکاء الفرح د خوشحالۍ جړه ده. یو جړه چې دا د سترګو نه اوښکې راوتلل د غم او د تکلیف په وخت کې غم راغی جدایي راله د خپل خپلوانو د والدینو د رونو د خویندو د بچو د سترګو نه اوښکې راووتې د نبی علیه السلام د سترګو نه هم اوښکې راوتې دي. د اوښکې منع نه دي ښه د سترګو نه اوښکې راوتل په وخت د مصیبت کې منع نه دي. د نبی علیه السلام بچي و په غېږ کې ورسره و سلګې ووالې د نبی علیه السلام اوښکې را ډکې شوې سترګې د اوښکو را ډکې شوې او ای ابراهیم بچیا موږ ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن شو. دارنګ یو جړه دا د موافقت جړه ده. د موافقت جړه دا ده که نه لکه سړی یو ځای ته لاړ شي هلته خلک جاړي او سترګې ډکې دي د اوښکو نه چې ته لاړ شي نو د سړی هغې ته وګوري چې کوم خلک جاړي د ده داړه سي دا دم داړه را ډک شي دې ته د موافقت جړه وي. دریم یو جړه د ریا جړه ده. د ریا د ځان ښودنې دپاره جړه. یو د اجرت جړه ده. د اجرت په بیه جړه دا د ډېرو ځایونو کې هغې کې دا کار زنانه کوي د اجرت جړه. غم شوی دی هغه خپل خپلوان دونه نه دي خفه چونکې د اجرتي جړه والا ته پیسې میلاوي دا کله په ځان نږدې وی که نه او کور دې راته خالي کړو مونږ د چا ته پرېښودو چغې سوارې د اجرت جړه دا ناروا ده. یو هغه جړه ده چې هغې سره ستان دي چغې سوارې ګریوان چیرې کول په مخ را کېښودل ځان ته ځانه ویښته رایسته دا کار هم زموږ په زنانو کې شته او خاص کر دا چغو سره جړه چې ده که نه دا چې کله د کم تن نه روح ووته څه یې ورکه نو څو ورځې ورسره هغه تن په کور کې وو دی خفه و او چې اوس یې څنګه روح پرواز وکړو نو بس یو چغې شو وایي که نه وایي بس سړی مړ شه دا چغې جوړې دویم چې کله دا مړ بیا غسل ته اوچتوي نو بیا چغې جوړې شي او دریم چې کله بیا د جنازې دپاره کټو نو بیا یو لوی هنګامه جوړه شي. چونکې د یوسف علیه السلام ورونو د دروغو جړه کوله نو سره د جړه خبرې د جړه متعلق نورې خبرې مخې ته رالي بیا دا سان دی وخل په چغو سوارو سره جړل دا په هغو کورونو کې شته
هغه غم کور والا کله خپي چاته مسله معلومي بارای خزي راشي او دا خزي یو بل تور غاړو یو لوی هنګامه شروع کی آیا دا کار څنګه دی په شریعت کې دی باره کې یو څو احادیث دل ډالې کومه هغه ځان سره ولي کې هغه کورونو کې زنانو ته بیان کې چې دا کمی خزي دا چغي سواری ویا د دې په شریعت کې څه پوزیشن دی یو حدیث پاک کې راځي عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت دی دا روایت امام بخاری ذکر کړي نو امام مسلم هم ذکر کړي دي چې نبی علیہ السلام فرمایي المیت يعذب فی قبره بما نیه علیه دی مړی ته عذاب ملاویږي په دې چغو سوارو سره دی مړی ته نیها نوحا یو حدیث شو حدیث څنګه شو چې دی مړی ته تاسو زین ته سوال راغی چې مړی څه ګناه کړی دا دی مړی دا ګناه کړی دا د مخکې وصیت کړو چې ما په ګوره چې نه واه حرام کارونه برا پسې نه کوي خبر به مې نه پخوي جمعې ما خامونه تلويختي برا پسې نه کوي که چا دا وصیت نو کړي چې څونه کارونه غلط د پسې کیږي د په سزا ملوي المیت يعذب ببكاء اهله چې د په دا خلک چې وي دي مړی ته په دې سزا ملوي که د خپل غاړه خلاص کړي وا د بیا دې مجرم نه دی اکلا دی چې ما پسې بجومیم کوي او ما خامونه مسپور لړ نشي او الله لو امر پسې کوي او سلوي اختیبه مم کوي خبر به مراته پخوي نه بیا خو عذاب دی عذاب پیدا یو حدیث شو چې المیت يعذب في قبره بما نهى عليه بل روایت نبی علیہ السلام فرمایي لیس منا دا زمانہ نه دی چې دا پلار کله زوی ته غوسه شي هغه زما زوی نه پیغمبر دا زما امت ما مرګ نه دی زما امت نه دی سخت زور نه دا لیس منا من ضرب الحدود مسلمانان قران حدیث تکینینا دا بدبختی دا یو ځکه تا د قران درس ملاویږي دا حدیثو درس ملاویږي او تا ته مقنه ملاویږي ته بدبخت ته تا الله خپل کتاب ته نه پری نبی علیہ السلام فرمایي لیس منا من ضرب الحدود زمون نه دی اغتن ضرب الحدود چې ځان لمخ ټکي وشق الجيوب غریوان سری کوي ودعا بدعوى الجاهليه او د جاهلیت غنتسان دی وی کنه لا وی کنه پلان کیو د غر غنتا اوس بمونګ سکو فران لاړې مونږ چاته پرې خو دوو بیا کله کپړو ته وګوري نو بیا چې سر کې وې دې کپړو سره مونږ سکو دا سره جدا پرې خو دې دا غونډې کپړې به دې سره حقیقت وي بیا کنه کپړو ته بجوي دې کټ کې به تم لاسه او ته بداسې تلو ته بارا پدې پونو چت تخته او چغې سواره دو حدیث دریم حدیث یو پیرا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ اسخ بیمارو بیهوشی پیراتلا د خپل بیبي پغې کېو دی یو پیرا بیهوش شو نو غخذي ورپسې چغه واله وای کنا مونږ ک مړ شوې هغه ټیم چې چغه والی یو چې کله هوش کې راغی داسې خلکو ها چې نن د چا د بیبي نه غلط کار وي څوک ته مسله کوي او آیا د اخر د خپل خاون مسله مني چې کله هوش کې راغی ابو موسی رضی الله عنه دی بیبي ته وی انا بریء ممن برئ منه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د هغه چانه بیزاری دا د چانه چې پیغمبر بیزاری کړی دا نبی علیہ السلام برئ من الصوالقه والحالقه والشاقه پیغمبر علیہ السلام بایکاټ کړی دی من الصوالقه صوالقه هغه چاته وی کنه چې هغه پیغام کې چغي وي پیغمبر د دینه بایکاټ کړی ان رسول الله
صلی الله علیه وسلم برئ من الصالقه والحالقه. حالقه هغه زنانه ته وي په وخت د مصیبت کې ځان به اختل لري کوي. او الشاقه جامی تیری کوي. ډیرو مسلمانانو ته دا ګناه نه ده معلومه، د جړه تذکره پکې رااله نو که څوک جاړي ته پوخ کې را بهیږي نو دا خیر دی ښه. که سری پوخ کې را بهیږي आवाज او سان دی او مد کې پکې ني بعض سره پکې پورا مناظری ښه او چې د دې د وګ نه یخي بعض زنانه پکې یو بل سره مناظری کې خاص کار دا دویونه چی دویونه یو خواخه مړ شوی وکړه دا یو یور به بل ځای اوسېدا د دې خزي زوی یو بل ځای اوسېدو یو په کلی کې اوسېدو نو یو ته وی کنه بس په مرګ د ملاقات ترالو کنه او ستا ملاقات شان پرې خو د په ژوند او مړ شوم در پسې هغه بل وی چام تو نو منه کړي خدا خپل دې خوند و د روپې د دوايي نو او د کپړو اغستو نو او د پیغام درنه یو وی کنه هو یو بل سره جوابونه مناظري. الله اکبر کبیره. ایو اخواخي ونګین دی بده لري تانګي وي چې هغه ملشونو یو ګوري بلین ګور ته ورغاړه و چغي کې وای کنا خوږی خواخي ته مونږ چاته پرې خو دو دا بلو د غوښوي د اختر د کم وخنا او دی پس د مازیګری ریخ په غزولي هوی 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 یو بل ته ورغاړه و دا څه د په شریعت کې من دي دا خزه کو ډرامې کې خلک ځان پورې خاندي کني دغه زنانو د تاسو وای دا تاسو چې کوي دا چې ته ریکارډینګو کې بیا یو نشل لذي بس او ریزان پورې او خپل قاعده مونږ سوي او غریبانو په ځان پوي نشي ښا. بل روایت کې راځي نبی عليه السلام فرمایي الله اکبر. ام عتیه یو صحابیه ده دا وی مونږ نبی عليه السلام بیعت اغستو نو په بیعت کې رانه دا خبرم اغستوا الله ننوها چې مونږ به مړو پاکستان دی نو خو چغي به نو خو ښا. بل روایت وره عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه بهوش شوی نو خزه لګیاوا دا خور لګیاوا اغي جړل او ته واجبلاه اذا ما دا غرغن ترورا. الله اکبر. چې کله هوش کې راغی نو خور ته وای دا تا چې به و دا غرغن ترورا نو ما ته ملائکه وي خته دا غرغن ته. یو روایت کې راځي سعد بن عباده رضی الله عنه بیمار شو نبی علیہ السلام تپوس تراغی عبدالرحمن ابن عوف و سردی سعد ابن ابی وقاص و سردی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم و سردی چلت داخل شو نو سعد ابن عبادہ بے ہوش ہو سو نبی علیہ السلام راغی دیتوی و اقضوا سڑے وفات شوی دی مسئلہ پکې معلومه شوا قیمتي مسئلہ پیغمبر تپوس کی آیا سړی وفات دی بیهوش او پیغمبر ته پته نه و چې وفات دی او کې بیهوش دی خبره دې ته معلومه شوا چې په دې خبره څو پوښو کنه ابیا نه نو کې غل معلومه نه کوډه منتري معلومه نه تعویذونه معلومه چې ژوندې پیغمبر دی او تپوس کی دا مسالې ته اے مسلمانانو قران او سنت کې ملاویږي او چې دا مونږ خو غنسونه د بدبختۍ خبره ده دیوینه اے دا الله رسولا وفات نه دی بیهوش شوی په بکا رسول الله د نبی رسول الله سترګې را ډکې شوې چې زما مرګري دی بیهوش دی تکلیف کې دی چې کله مرګرو نبی علیہ السلام ته وکړو دای سترګې را ډکې شوې نبی علیہ السلام ته الا تسمعون تاسو اورئ دی خبره ته وکړئ ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب الله تعالی په غم د سترګو په وکړو سزا نه ور کوي ولكن يعذب بهذا لیکن سزا په څور کوي بهذا اشاره وکا ولكن يعذب بهذا لیکن پیغمبر عذاب ور کوي بس سره د دې جب په چغو سره سزا ور کوي ښا
دغه ته ولتا مثلا بیان کا دا غن حدیث دی په دې باب کې یو روایت بل وره نبی رسول الله والسلام فرمای ان نائحه هغه خزي توي چې دا چغي سواری په غمونو کې وای که خپل مړو پسې او که پردو او بعض خزي ته مجلس را ګرمي ها اته کما سنا نه وای ان نائحه نبی رسول الله دا نائحه چې دا دی غمونو کې چغي سواری وهم کې اذا لم تتب قبل موتها چې کله دی د مرګ د مخ کې توبه وینستا نو تقام یوم القیامت د قیامت پر بدا ادرول شی وعليها سربال من قطران د دیبا الله اکبر سربال د دیبا د تارکولو سربال کمیس د تارکولو کمیس دا اور ډیر خالی هڅه تارکول اور ډیر خالی ودرع من جربنا او دې د پاره بزغره یا غزغره بداسي جوای سره بخارخ مرض لګي چې غزغره دي تواجد دا نور بدن ګرول کوشش کی پوسمنو کې باندې الله اکبر کبیره یو روایت کې راځي چې اسنتانی فی الناس هما بهم کفرنا د دې دوو کارونو د وجه خلک کفر ته رسیږي یو ان اطعن فی النسب والنیاحه علی المیت چا نسب پورې خندنی کول طعن کول او مړو پسې داستان دیوال دا سړی کفر ته رسیږي دا پکې د موږ هوم ورک شو چې دا خبره به زنانو ته رسو دا وګوره د یوسف علی السلام رونه مراله وجاءوا اباهم عشاء يبكون را لدی خپل پلار ته په وخت ما سوتن کې جړلې بیا پلار چې راوته پلار ته نه تاسو کوي دی ورته بیا کیسه کوي